أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. سورة البقرة مقصد د سورت دے بیان د سلور مسلو: اثبات د توحید، اثبات د رسالت، جهاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ تعالی. سورت د مضامین په اعتبار سلور حصو باندې مشتمل دی، سلور حصو کی تقسیم دی. مون دو حصے په تفصیل سره ویلی دي. باغی کی اول حصہ صلاتونه وا ځان له پدری بابونو تقسیم وا. اولنې باب شلایتونو باغی کې بیان د فرق ثلاثه د دریو ډلو بیان کوي چې مخکې صورت کې اجمالاً ودلته په تفصیل. دویم باب 21 ل 39 پورې پدې کې خطاب عام او ټول خلکو ته په دعوت توحید په عنوان د عبودو سره او په دغه دعوت توحید 15 دلایل عقلیه ذکر شو. دریم باب 40 ل 96 پورې پدې کې خطاب خاص او بنی اسرائیل ته او شپږ خطابات ذکر کول بالترکی. 97 نه مضمون د دویم حصے شروع شو چې هغه اثبات د رسالت او اثبات د رسالت کو په دفع د اعتراضات د منکرینو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر رسالت. آیت نمبر 163 نه بیان د رد د شرک فعلی شروع کو اور دعوت توحید بیان کړه په 163 کې په دویم ځل په اتو دلایل عقلی سره په عنوان د الہ سره و الہکم الہ واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم او باغی باندې اته دلایل عقلیه هغه ذکر شو. ٹھیک شو. بیا دریم باب چې کوم دی دریم باب یا دریم حصہ باب متوي سم متوي هغه د 177 نه شروع شو. باغی کې دریم مضمون جهاد فی سبیل الله تعالی. نو بیا موږ د جهاد معنی وکړي، د جهاد اقسام ذکر کړل او د جهاد منازل هم ذکر کړل. د جهاد درې منازل دي: ابتدائی، درمیانی او آخری. ابتدائی منزل چې میدان جهاد نمخ کې با مجاهد سکی راغی د پارا درې خبرې ذکر کړي. یو د مجاهد ټریننګ چې هغه ته ویل کېږي تهذیب الاخلاق، دویم د ملک اصلاح اور دریم د کور اسلام. د مجاهد ټریننګ یې په لسو صفات سره ذکر کو 177 کې چاغي کې د 15 تعلق د عقیدې سره او د 15 تعلق د عمل سره او بیا د ملک اصلاح اندرونی اصلاح د پارا سلور قوانین ذکر شو. سلور قوانین د ملک د اصلاح د پارا باغی کې اولنې قانون 178 کې القصاص من الظالم، د ظالم نه بدل واخله او بیا الله ویل ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب. داړم بنې بنیادی اهم قانون دی د ملک د اصلاح د پاره. کمل کې چې د ظالم نه داغه د ظلم تپوس کیږي، عمل کې ظلم ظالم ظلم نه کوي. هغه عمل کې ما در واقع ویلی وا باغی کې زلاور په زلاور ظلم نه کوي. او چې چرته تپوس نه وړون قانوني الته بیا ظلم نه څوک تپوس کول والا نشته. دویم قانون ذکر کو تقسیم الاموال بالقانون الشرعی. مال د الله په قانون باندې تقسیم کوي. تقسیم الاموال بالقانون الشرعی. پلار له د پلار حصہ، زوی له د زوی حصہ، خور له د خور حصہ، لور له د لور حصہ. د چا چې څه حصہ ده هغه دی هغه ته ورکړي. نو بیا به څوک هم زیاتې نه کوي، هر څوک په خپل حصے باندې صابر او خوشاله.
وراولی و قانون ذکر کو القصاص من الظالم به وی تقسیم الاموال بالقانون الشرعي د بل حق غستې نشي ولی د بل حق خوړل ظلم دی او ظالم نه بیا د ظلم تپوس کی. دریم قانون حکم الصوم لارتباط النفس 180 کی 183 کی 180 کی خود دویم قانون 183 کی حکم د روجي وروړي د پاره د تړلو د نفس پاره د تړلو د نفس. مونږ په پرون تفصیل کړو الله وی کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم دا روزه پتا سو دا چې فرض دا لکه تاسو نمخ کې خلکو باندې څنګه فرض وا. مونږ ویلو چې دا مثلیت په فرضیت کې دی نه په کیفیت کې دی او نه په تعداد کې دی. نو نن سبق کې نور تفصیل کړي. دین اسلام کې داغي چې کوم احکامات دي او قران کریم اغړمبه ماخذ دی د شریعت. قرآن کلیات ذکر کړی دي کلیات. قرآن کریم تفصیلی کتاب دی په بیان د ایمان سره مفصل دی او کامل دی په بیان د اصول د ایمان د ایمانیات بیان قرآن څخه کړی دی مکمل کړی دی. په ایمان کې قرآن نه بغیر قرآن سره سړی بل ستا نه محتاجيږي. قرآن غلط طاقت د ایمان د پاره څه دی کافی دی. یو دی احکامات کې الله کلیات ذکر کړی لکه اقیم الصلات جاری کوي مونږ تفصیل شته چې مونږ وسنګ کی ها دا پکشته چې مازیګر سو رکعات قرآن وی واتو زکات زکات ورکي دا ویلی دي چې 7.5 تولې سونا 52 تولې چاندي وقال عليه الحول باغي یو کال تیر شي دا ویلی دي کلیات ذکر کړی دي. اوس بعض احکامات چې دا غیله تفسیری ویلې دي لکه او داس پورا طریقه راځي. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم وايديکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى القابین. چلاس پوینځي څنګه پوری مخ پوینځي اور بسر و مسو کې خپې پوینځي. دا څلور فرایض دي دا داس دغه رنګي بعض احکامات تفصیلی ویلې دي لکه روزه تفصیلی ټول تفصیلات نه دی ویلي خو څه تفصیلات ویلي. پوه شو سار د صبح صادق نه او د غروب آفتاب پورې. وکلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. الغديزه كم ايام معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر. دا ورپسې آیت کې فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر. تفصيلات دي دغه رنګ د حج تفصيلات بیان کړې دي بعضي څنګه او سوره الحج بقره کې د حج تفصیلات نو بعض احکامات او تفصیلات لګه بیان کړی دي خو مکمل تفصیلات د احکامات بیا احادیث کې دي. اول د روزي ذکر ونه دلته وی ایام معدودات ایامن روزي معدودات د شمیر دي. معدودات معنا د شمیر دي یعنی شمیره لشي لګي ورځي دي د کوم ورځو چې شمیر کې دي شنو هغه سوي هغه لګي وي. او چې دا ویلي چې روزي نساء چې سورۃ الله نه ویلي هغه پوری نساء چې الله دوی بس کبه وي بس کی نو درځو پته نه لګي څومره بیا محدودات نه مله دوی سره روزي دي کنه یا اکثر 29 کله پکې 30 شي. ایام معدودات یو سورۃ د شمیر دي. فمن كان منكم مريضا او على سفر فسغ سوچ وی تاسونا مریضا بیمار او على سفر یا په سفر باندې فعده من ایام اخر په د باندې شمیر دې من ایام اخر د ورځې نورو. څه مطلب
مطلب دا چې یو سړی په روزه کې بیمار شو روزي ونه نیلی یا یو سړی په سفر باندې دی سفر کې روزه معاف تا نو دونه نیلا نو دې بدا روزي بیا کله دي سي اختر نه بعد چې کله دې خشي بیا به دې روزي نسی ٹھیک شو او دا روزي په د باندې قرض ٹھیک شو فعدة من ایام فمن كان منكم مريضا مریضا کې کومه بیماری مراد ده دا نه چې نن خو مې سر لګ دړ کوي نو به دا روزه پرې دا نه چې علماء لګړه خراب دي روزه نن نه نیسم دا نه چې نن مې لګ طبيعت سیټ نه دی روزه بس بیا ونیسم دا څه نه فمن كان منكم مريضا چې دا څه بیماری چې ډاکټر ته وایي چې روزه نیسل تعالی نقصان دي روزه باندې نسی بیا به تر روزه نه بیا ته بیماری ها دا څنګه چې ته بدی دا ته مې ته به روزه نه نیسم او علا سفر یا وی په سفر باندې دا نه چې دي زنا چې کوم روان چې زه په سفر یم شرعي سفر دی څه شرعي سفر 48 میل ها نو دا سه سفري حالانکه نن سبا خو سفر آسان دي او په دې آسان سفر کې هم کوي سړی روزه ونسی نو ګناي نشته خو الله مخکې بیا سوی وان تصوموا خير لكم کتا سو روزه ونسی نو دا خبره ده غوړه ده ٹھیک شو فمن كان منكم مريضا وزغ سوق جوی بیمار اولا سفر یا وی په سفر باندې فعدة من ايام اخر نبدا باندې شمیر دې روز نورو وعلى الذين يطيقونه وعلى الذين او پاک کسانو باندې يطيقون په معنا د لا يطيقون ذخم وعلى الذين پاک کسانو باندې لا يطيقونه چې طاقت نه لري دروږي فدیه طعام مسکین نو ډوډۍ ورکول فدیه د طعام مسکین ډوډۍ ورکول مسکین ته دوټه مسکین دسه ډوډۍ ورکو دا روزي سدي فدیه ده او چا د پاره وعلى الذين لا يطيقونه هغه کسان چې طاقت نه لري د روزي نو هغه بس کوي فدیه به ورکوي طاقت نه لري نه مراد څه دي تاسو وایي شبيخي نو قران خو مخ کې وی چې بیا به ټیک شي بیا به نسی کنه نو دلته خو وی چې فدیه به ورکړي نشي ورکوله هغه آسان کار دی ټول به فدیه ورکو دلته نو مراد وعلى الذين لا يطيقون چې طاقت نه لري دا سي بیمار چې د خکېدو هیڅ چانس نه وي شیخ فانی دی ته ویل کیږي څه شیخ فانی ورته ویل کیږي چې بس اوس ټیکټ شوه دی روانه کی دی ٹھیک دی نن دې کا سبا دی او مطلب دا چې دا سي بوډا دی دا سي چې سپېتا اتیا کال عمر دی او بس روزي نشي نیلې نو ته خو حقيقي بنه کنه دې وسم نشي نیلې نو بیا پرستو کله ونی سي نو دې بیا د روزي سکی فدیه باور کوي روزه به نخري نو فدیه باور کوي نو فدیه بیا وګوره چې څومره جوړیږي په باندې 2 سره غنم ٹھیک شو 2 ټیمه روټه هغه حساب سره بیا دې درځي د یو روزي سدي فدیه ده اور دای سړی چې هغه یو داسې بیماری کې مبتلا شو موزي الله دې نه کې سوک شي ډاکټر ته وایي چې بس ته بنن بعد روزي نه نیسی کني سينومري دا خدای کېدو هیڅ چانس نه نو هغه سړی بیا فدیه ورکړي ځکه بیا رستم نو سپکل نیسی ٹھیک شو ځکه ما مانو کړه وعلى الذين يطيقونه لا يطيقونه دي اصل کې لا يطيقونه چې طاقت نه لري نو دې بروټه ورکړي دوټه ما مسکین تا یو معنا دویمه معنا د شاه ولی الله رحم الله شاه ولی الله سمانه کوي شاه ولی الله وی يطيقونه په خپل معنا واخلي هم بیا به معنا وکي وعلى الذين يطيقونه پاغه کسانو باندې چې طاقت لري دروږي نو فدیه طعام مسکین نو فدیه ورکول دي طعام مسکین خوراک مسکین تا نو چې طاقت لري بیا به ولې مسکین ته خوراک ورکي نو هغه وای چې
د دین مراد سرسایه شو. دین مراد سرسایه پیژنې سرسایه ټوپۍ ته نه وای سرسایه چې هغه دې فطرانه صدقۃ الفطر صدقۃ الفطر پیژنې اته اکثر نمک کی ورکوي تاسو صدقۃ الفطر مطلب دا چې روزي دیونی لی هم هغه څوک چې طاقت لري د روزي نو روزي وم نسی صدقۃ الفطر بم ورکوي ٹھیک شو صدقۃ الفطر. او درېمه معنا د شیخ الاسلام علامه ابن تیمیه رحمه الله دا شیخ الاسلام علامه ابن تیمیه رحمه الله هغه وی هغه سوی هغه وی وعلى الذين باغ کسانو باندې یطيقونه چې طاقت لري د روزي نو فدیه طعام مسکین خوراک ورکول دي فدیه ورکول دي خوراک مسکین ته نو فدیه مراد مالی عبادت شو وې درځ روزه نیسا نو چې کله بیا روزه ماته کې نو غریب باندې مخروا چې دوانه عبادتونه دی وشي عبادت بدنی هم عبادت مالی نو څومره خدا خپل معنا ده کنه چې طاقت لري د روزي بیا مخروا په بل باندې ولی چې عبادت بدنی او مالی دوانو اجر درته ملاوي شي روزه ده روزه خو د ثوابونو میاشت ده څو معنی شو درې معنی شو شیخ القرآن رحمه الله به چې سلورم معنی وي د اشنغر د مولیانو اشنغر یو ځای دی د غي د مولیانو هغه صدا هغه دا وعلى الذين هغه څوک چې طاقت لري د روزي نو روزه بونی سي فدیه طعام مسکین بیا په ډوډۍ اخري د مسکین دا معنا ده روزهونی سو بیا وګرځا یسو غریبي ډب 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 مولا سی براغه ډوډۍ وخوري د مسکین نه ډوډۍ خړل شته نو په روزه کې په خلکو باندې نمبرې خې د فلاني نمبر دې نن د روټي مولا سی له روټي ورګي اگر د خپل ډوډۍ درک نه لګي مولا سی له ډوډۍ ورګي نو به مسکین نه بخوري نه په مسکین بسکه خړایبا نو درې معنی دي دلته اورسه دې پنا کنا فمن تطوع خيرا چا چې زیات وکړي نیکی فهو خير له پس دا ورد له دلا چا چې زیات وکړي نیکی نو فهو خير له دا ورد دلا څه مطلب عبادت بدنی هم کو مالی هم کو نو دا ول ورد روزه کې خلک کوي کنه څومره دستخانونه لګیدلی تا خیالي په دې روډونو باندې نو مخکې الله رب العزت تعالی یو چانس موقع درکړه چې الله خیر که په سفر نو روزه منیسا نو ته به چې یاره په خوا خو داسې سفر وي پیادم خلک تلل په خانو بم تلل پاسونو بم تلل نو خو درځ یو د میاشتو سفر به وي نو نن سبا خو بل ملک تمځي نو یو غنټه کې رسی یا په اتو لسو غنټو کې 50 کې جاس کې وبمي خوراک می اړیو شي نو سفر خوري رسان ای سی کې ناشتي اور کې ایسی نشته خو گاڑی کې ایسی دی نو بیا نو الله ته خچه سفر آسان دی وان تصوموا خير لكم تاسو روزونی سي نو دا بغوروي تاسو لا کروزونی سي نو بیا بسوي وربوي دا نه چې په سفر کې تروجي خورا بیا به روز سوق نه غوډا نه سکل د رمضان المبارک یو سړی پورا کار روزي نسی او د رمضان یو روزي ترسي نه رسي کنه نو ان تصوموا خير لكم تاسو روزه ونیسئ متابا غروي تاسو لا ان کنتم تعلمون کچریه تاسو پویدون کی شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن آیت نمبر 185 پدې کې شان د قرآن بیانې عظمت د قرآن ذکر کړي ان شاء الله سو په تفصیل کو دروږي او سو مسائل هغه ذکر کړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. چانه سپاتی تاسو کولې شي.